بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا دو سورتونه دیته ویل کیږي معوذتین. معوذتین یعنی هغه دو سورتونه چې هغه پناه غوښتون کې دي. او په دې سورتونو کې چون کې پناه ده د شر د شیطان نه، د شر د تیارې نه، د شر د خلکو نه، د جادوګرانو نه، د شیطانانو د وسوسو نه. نو په دې وجه باندې دیته ویل کیږي معوذتین. امام بهقی رحمه الله په دلایل النبوت کې را نقل کړي چې دا سورتونه په یو ځل باندې نازل شوي دي او د مضمون نه معلومیږي دا مضامین اصل کې خدا دو سورتونه دي، خو مضامین د دې مضمون بالکل یو شان دی، دوانو کې پناه غوښتل دي. په دې وجه نه امام بهقی رحمه الله را نقل کړي چې دا سورتونه په یو ځل باندې نازل شوي دي. زمانه د نزول کومه ده؟ نو امام حسن بصری وغیرہ هغه وایي چې دا مکی سورتونه دي. د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه هم دو روایت نقل لري، هغه وایي چې دا مکی سورتونه دي، او بل روایت دی دا دی چې دا مدنی دي. او دی چې وایي چې دا مدنی سورتونه د هغې لپاره څه دلایل هم شته. عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ماته وفرمایل چې الم تر آیات انزلت اللیلة لم یر مثلهما قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. عقبه ابن عامر وایي نبی علیه السلام ماته وفرمایل چې تا ته پته ده چې بیګا شپه په ما باندې داسې آیتونه او داسې سورتونه نازل شوي دي چې هغه د هغې په شانتې هغه بېمثاله سورتونه او بېمثاله آیتونه، د هغې مثل نور نشته، چې هغه قل اعوذ برب الفلق دی او قل اعوذ برب الناس دی. او د عقبه ابن عامر رضی الله عنه باره کې خدا خبره مسلمه چې دا په مدینه کې مسلمان شوی دی، نو پته ولې چې دا مدني سورتونه دي. او دویم دلیل دا ده چې یهود د مدینې چې کوم نو هغې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې جادو کړی او دا سورتونه د هغې په باره کې نازل شوي دي. او دغه چې کوم دی د هغې په باره کې هم د ابن سعد د واقدین نقل کړي دا مورخین دي چې وایي چې دا په 7 هجري کې دا جادو په نبی علیه السلام باندې شو، چې نبی علیه السلام هجرت کړو او د هجرت په 1 کال باندې د یهودو په نبی علیه السلام باندې جادو کړو. خو صحیح خبره دا ده چې دا آیاتونه دا سورتونه چې کوم دي دا مکی سورتونه دي. پاتې شه دا خبره چې یهودو په نبی علیه السلام باندې جادو په 1 هجري کې کړی، د هغې معنی دا ده چې دغه کوم د علوم القرآن چې کوم ماهرین نو هغه دا وایي چې د یو سورتونو کوم سورتونو چې په کوم وخت کې نازل شو دغه یوازې شان نزول بیا هغه نو، بیا به چې وروسته هم کوم واقعه بیان شو، کوم واقعه به راغله او دغه آیتونه به الله رب العالمین نبی علیه السلام ته بیا ووایي چې دا آیتونه چې کوم دي نو دا د واقعې سره مناسب دي. نو علما به دې وجې نه وایي چې دا آیتونه په پلانې واقعې کې نازل شوي دي، معنی دا چې هغې سره مناسبت لري. نور د صحیح خبره دا چې دا په مکه کې نازل شوي دي. او دا سورتونه دا ډېر عظیم سورتونه دا جادو توړلی. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله صلح حدیبیې نه واپسي وشوه او دا 1 هجري وه، نو د یهودو یو وفد راغی او دې مخکې په نبی علیه السلام باندې ډېر زیات جادو کړی او سحر یې کړی او کوشش یې کړی د نبی علیه السلام خلاف یې سازشونه کول، خو هغې بېڅ اثر نه کوه. دوی بیا راغله، یو وفد راغی او یو انصاري دی لبید ابن عاصم نومی دی، دې ته راغله وایي ته د شلو کا په دې پیغمبر باندې موږ ډېر زیات کوشش وکړو، موږ پې سحر او جادو خو زموږ سحر او جادو په ده باندې کار نه کوي، ته زموږ مضبوط جادوګر یې، داسې جادو په موږ باندې وکړه چې د پیغمبر نه موږ خلاص شو. او هغې له څه پیسې هم ورکړې. نو دی لبید داسې چل وکړو چې د یهودو یو ماشوم و د نبی علیه الصلاة والسلام خدمت به یې کوه، د نبی السلام څخه خدمتګار و، د هغې په ذریعه باندې د نبی علیه السلام ګمنځ هغه یې راغوښتله چې باید کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یخته مبارک و. دا لبید ابن عاصم راولګېد او په هغې یختو مبارکو باندې او په ګمنځ باندې یا په خپله جادو یا د خویندې ډېرې لوی جادوګرې وې، دا د جادو د سحر او منتر او دا څیزونه په دې زنانو کې عام طور زیات دي. نو هغې بیا وکړه په نبي علیه الصلاة والسلام باندې
یو کال تقریبا په دې باندې ووتو او دوی داسې چل وکړو چې دغه منځ کې څه چل ول وکړو دغه یختې تاو را تاو کړو غوټې ول ورکړې او بیا یې زروان یو کوی دی چې دا زروان یا زی اروان دا دوه نومونه راغلي په هغې کې لاندې کېښود په هغې باندې بره یو کمره کېښوده او د هغې لاندې هغه جادو هغه یې خوندي کړو نبي علیه السلام باندې یو کال ووتو او د یو کال نه وروسته تقریبا په دې شپږو میاشتو کې بیا په نبي علیه السلام باندې اثرات شروع شو خو دا اثرات داسې چې دا د نبي علیه السلام د ذات سره یعنې د نبي علیه السلام د خپل صحت سره تعلق ساته په نبوت باندې دې څه اثر نه و نبی علیه السلام به کله کله یو کار کړی او بیا به تیرو چې دا کار ما نه دی کړی کله کله به یو کار نه و کړی نبی علیه السلام به دا خیال چې دا کار ما کړی دی یا کله کله به څه خوړلي وي ما څه نه دي خوړل یا به نه و خوړل خو چې ما خوراک کړی دی د دنیاوي کارونه چې کومه د نبی علیه السلام د ذات سره تعلق و نو په هغې په نبی علیه السلام باندې په فکر باندې څه اثرات شوي نور د کومه د وحي علوم چې په هغې نبی علیه السلام هېڅ اثر نه وه بلکل مینه وان نبی علیه السلام صحیح به بیانول په هغې کې هېڅ اثر به نبی علیه السلام نه کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورځ په ورځ باندې کمزوری کېده او ډېر زیات خصوصا په دې اخري ورځو کې چې تقریبا یو 40 ورځې چې اخري کوم ورځې په دې په نبی علیه السلام ډېر زیات تکلیف بیا شو بدن یې بلکل ونښتو لکه چا چې تړلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عایشه رضی الله عنها بیان کوي د هغې په کور کې دی سترګې پټې شوې هسې پریشانۍ وړو یا د شو بیرته چې را بیدار شو عایشه رضی الله عنها ته وایي د دې نه مخکې نبي علیه السلام د الله نه دعا غوښتله چې الله ماله صحت راکړي په خوب کې خوب یې ولیده چې رایق شه عایشه رضی الله عنها ته وایي چې ما خو په خوب کې هغه څه ولیده چې د الله رب العالمین نه ما کوم څه غوښتلي عایشه رضی الله عنها ورته عرض وکړو یا رسول الله څوک نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې دوه کسان ناله فرشتې وي یو زما خپو ته ودرېده یو مې سر ته ودرېده دا یوه د بل نه تپوس کوي چې په دې سړي باندې څه چل شوی دی په دې پیغمبر باندې نو بل ورته وایي چې په دې باندې جادو شوی دی چا پې کړی دی لبید ابن عاصم پې کړی دی یا د هغه خویندو پې کړی دی او څنګه یې کړی دی دغه شانتې په ږمنځ کې د نبی علیه السلام یخته چې کوم دي نو هغه یې تړلي او په ځي وایي چېرته دی وایي په ځي اروان یا زروان دغه چې کوم کوی دی په هغې کې پروت دی لاندې کاڼی دی او دا کاڼی لاندې پروت دی نو د څه علاج دی وایي دا دې لاړ شي او هغه دغه کوی نه دې اوبه وچکي او دغه غوټې موټې هغه دې راوباسي بس دا انشاءالله دا به ټیک شي رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه زبیر رضی الله تعالی عنه عمار ابن یاسر رضی الله عنه دې درې وانو ته حکم وکړی لاړ شي دغه کوی وچکي او دې نه هغه جادو راوباسي هغه لاړو نبی علیه السلام د هغې سره نور کسان هم څه ملګري شو رسول الله هم د ځان سره څو کسان واخیستل وروسته پسې لاړ کله چې دغه جادو راوویستو نو دی هغه ږمنځ کې هغه د نبی علیه السلام هغه یخته هغه ته اړولي او یو د موم د مومبتۍ غونته چې د موم د هغې نه داسې یو جوسه غونته کې جوړه کړو په هغې کې 11 په هغې کې هم ستنې ټومبل وې او دا کومه د نبی علیه السلام چې کومه یخته وه هغې له هم 11 غوټې ورکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دغه وخت کې جبریل امین راغی او نبی علیه السلام ته وفرمایل چې دا سورتونه وایه دا قل اعوذ برب الفلق دا تقریبا 11 آیتونه دي 15 د اولني آیتونه دي او 6 دا نور 11 آیتونه دي یو آیت وایو دا غوټې به پلانستی کېږي د دې نه وایه دا ستن هم د دې څیز نه راوباسه نبی علیه السلام هغه شانتې وکړو د نبی علیه السلام دا بدن به داسې کولاوېده لکه دا چا تړلی او یو غوټه پلانستی کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا ټولې غوټې دا ټول آیتونه ختم شو دا ټولې غوټې هم ختمې شوې هغه ستنې هم نبی علیه السلام ټولې راویستلې او د نبی علیه السلام وایي چې زما را بدن داسې آزاد شو لکه زه چا تړلی وم اوس بلکل کولاو کړه شومه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وویلی شو چې دا لبید ابن عاصم کړلی او چونکې به هغه فرشتو ته ویلي و نبی علیه السلام راوغوښته وایي دا دې ولې کړلی هغې اقرار وکړ یا رسول الله بلکل دا مې کړی دی خو نبی علیه السلام هېڅ ته معاف کړه هېڅ یې مته ونوت رسول الله د خپل ذات دپاره چا نه انتقام نه اخیسته او نبی علیه السلام به بیا پردم راچوله چا ته به ویلم نه چې لبید ابن عاصم زما څه دا چل کړی دی وایي زما د ذات په وجه باندې هسې نه چې خلک د هغې سره جګړه ورسه وکړي شر ورسه وکړي هغې ته تکلیف ورسوي نبی اسلام خو رحمت للعالمینو د ټول عالم دپاره رحمت و کافرو که مسلمانو که زناورو د ټول لپاره رحمت و نو رسول الله ته هېڅ منو هغه یې معاف کړو نبی علیه السلام ما تاسې به الله صحت راکړلی ولې اوسه دسه دا چل کومه نو دا صورتونه ډېر بهترین صورتونه دي نو په دې باندې ځان دمول پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام عادت مبارک دا چې کله به نبی علیه السلام بسترې ته راغی د بیګانو د کېده به نو دا صورتونه په ځان باندې وی په خپل لاسونو به چوپ کړو په خپل ټول بدن باندې به راخ کودل
کوم ځای پورې به چې لاس رسېده هغې پورې به یې راښ کوو. د عایشه رضی الله عنها چې کله نبي علیه السلام په مرض الموت باندې بیمار و او په ځان یې پخپله نه شو دمولی، نو عایشه رضی الله عنها به نبي علیه السلام باندې دا صورتونه ووایي او د رسول الله په لاس باندې به یې شوب کړو او بیا به یې دغه لاس مبارک د نبي علیه السلام په بدن باندې راښ کړو. دا نبي علیه السلام عام عادت و. نو موږ او تاسو هم پکار چې په دې باندې ځان دمو. دا د بیګانو خو بالکل په ځان باندې دا لازم کول پکار دي چې دا موږ په ځان په دې باندې دمو، خپل بدن خپل بچي په دې باندې دمو. ځکه دا د نظر توړم دی، په دې باندې نظر چې کوم دی په دې باندې ختمي څوک نظر شي. پاتې شو دا چې په شریعت کې د دم او د دمولو حیثیت څه شی دی. نو عام طور اول نبی علیه السلام د دې نه منع کړو. نبی علیه السلام وفرمایل یو حدیث دی چې هغه کس چې کوم دی نو هغه متوکل دی، صحیح په الله باندې توکل کوونکی او دا به جنت ته بې حسابه ځي چې چا داغونه ونه لګول او چا د چا نه د دم مطالبه ونه کړه چې ما دم کا. نو لہذا په حدیثو کې اول منع راغلو، خو نبی علیه السلام بیا وروسته اجازت ورکړی دی. خو په دم کې دا څو خبرې یاد ساتل پکار دي. یو دا چې په دې کې داسې الفاظ ونه ویلی چې هغه شرکي الفاظ دي. دویم دا چې الفاظ بالکل واضح حدیث نه چې څوک پرې پوهېږي نه، لکه موږ عام طور د پخواني خلکو به د مشرانو ته به یادي چې داسې څیز به وایي چې په درها د رسول او په درها د پیر بابا فلانې داسې شیونه پته چې درها څه شی دی. نو دې الفاظو په معنا باندې څوک نه پوهېږي. نو لہذا یو دا چې شرکي الفاظ به پکې نه وي. دویم دا چې دغه الفاظ د هغې معنا به هېڅ سړی پوهېږي. او دریم دا چې ګوره په دې دم به یقین نه وي، یقین به په الله رب العالمین وي چې په دې دم کې اثر به څوک چې دا به الله رب العالمین چې لکه څنګه چې موږ دوايي کوو، موږ علاج کوو، نو علاج الله رب العالمین را لېږلی. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې ما من داء الا له دواء، داسې یو بیماري نشته چې د هغې لپاره دوایي نشته. دوایي کول پکار دي، د هغې نه منع نه ده راغل، خو په دوایي به یقین نه کوي. یقین په الله رب العالمین کې چې په دې کې اثر الله رب العالمین چې دم کې، نو په دې دم باندې به هم یقین دا کې چې په دې کې به د اثر الله رب العالمین اچي. او نبی علیه السلام نه دمونه دا ثابت دي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په مانځه باندې ولاړو، لړم راغی او نبی علیه الصلاة والسلام یې وچیچو. نبی علیه السلام وویل په دې لړم دی لعنتي، دا نه لمونځ کوونکی پیژني نه به غیر مانځه والا څوک پیژني، هر څوک چیچي. او بیا نبی علیه السلام اوبه راوغوښتلې او مالګې راوغوښتله، هغه مالګې په اوبو کې واچوله، کوم ځای چې ولې چیچله په هغې باندې راښ کوده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمات یعنی څه کلمات او هغه دمونه ویلو نبی علیه الصلاة والسلام په هغې باندې ځان دمول، دا صورتونه دا ویلو په دې باندې ځان دمو. نو دمونه چې کوم دي دا ثابت دي. حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما د نبی علیه الصلاة والسلام نوسی دي. نبی علیه السلام به په دې دم باندې هغه دمول چې اعوذکما بکلمات الله التامه من کل شیطان وهامه من کل عین وعلامه. په دې آیت په دې ذکر اذکار باندې نبی علیه السلام خپل نوسی دمول. نو دمونه چې کوم دین دا ثابت دي بالکل. نو دمونه کولی شیخه عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنهما نبی علیه السلام ته راغی، کله چې زه مسلمان شوی یم د هغې نه راول تر اوسه پورې ماته یو درد محسوسیږي چې د هغې نه بالکل ماته ډېر زیات تکلیف وي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وایي دا کوم ځای باندې چې درد دی په دې باندې لاس کېږده او 3 ځله بسم الله وکړه، دا کلمات وایه چې اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد وحاضر، 2 ځله دا ووایه او دغه درد په ځای باندې دا کلمات وایه، انشاءالله دغه درد به ختم شي. په یو روایت کې راځي چې دا عثمان ابن ابي العاص ته وایي چې ما کله هم دغه دعا ویله نو هغه درد چې هغه ختم شوی بیا چېرته ما باندې دغه درد دا نه دی راغلی. نو په شریعت کې د دم حیثیت شته دی. البته دکانونه به ته نه اچوي، داسې نه چې پټکی دې والی او بازار کې دکان اچولی او وایي چې یاره راځئ او دمونه په ما باندې کوئ. لکه دې لپاره خلک دلیل وایي چې ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه یو ځل نبی علیه السلام یو وفد ولېږو او دا روانو په لارې کې دی ډېر سخت خوږي شو، په یو کلي باندې ورغلو او خلکو ته یې زموږ مېلمستیا وکړې. د عربو عادت دا و چې هغه مېلمهدوست خلک و، هغه خلکو د دوی د مېلمستیا نه انکار وکړو. دوی بیا دغلته پړاو اچولی و، د خلکو سردار هغه لړم وچیچو، څه علاج یې ورسه نه و. دوی ورته څه خلک رالو وایي زموږ ستاسو څه علاج وي؟ نو هغه زموږ د سردار له وکړئ، هغه ورته وایي چې د علاج خو به ولکه تاسو زموږ مېلمستیا ونه کړه، موږ له به ښه غټ د هغې به ښه غټه مزدوري را الله کوئ. وایي ټیک ده درکو بدله او دا مطالبه یې وکړه تقریبا 13 بیزې چې دا به را الله کوئ، بالکل به درکو. هغه چې کله ابو سعید خدري رضی الله عنه دم کړ په صورت فاتحه باندې ښه شو، بیا له هغه وعدې مطابق هغه 13 بیزې ورکړې، یو غټ ریوړ هغه له ورکړو.
خو دا خلک او دا صحابه د یو بل څخه مختلف شي، دا موږ له حرام دي او که حلال دي. نبی علیه السلام ته راغله رسول الله ته دا طریقه ده ته چا ښودل وه، اول ښه کار هم کړلی، مال ته هم راکړې، زما حصه پکې هم وکړئ. خو د هغې نه دا دلیل نیول اوس نه دی پکار چې ته به ځان له دوکان اچوې دمونو، ځکه بیا نه ابو سعید خدري دوکان اچولی دی او نه بیا د هغې لپاره داسې دا کوم عملیات چې خلک کوي چې دا په دیوالونو لیکلي که لکه ماهري تعویضات او عملیات، نو دی بیا شرعي حیثیت نشته دی. هسې په دې دم روپۍ اخیستل هم دغې نه ثابت دي، جایز دي، خو دوکان به ترې نه جوړوي، دغه به د معاش ذریعه نه جوړی، د معاش ذریعه جوړول نه دي پکار. او د دغې نه چې کوم استدلال ته کوي نو هغه استدلال صحیح نه دی، ځکه صحیح نه چې دا د عربو ماحول و چې هغې به ګوره مېلمستیا سړي له کوله، خو دغه خلکو بې غیرتي وکړه او د هغې مېلمستیا ونه کړو، د هغې د سزا په طور باندې هغه ابو سعید خدري رضی الله عنه د هغې نه دغه اخیستي وو. نو دا صورتونه یې په دې باندې ځان دمول پکار دي. او دا چې موږ وایو دا زنانه عام طور په دې څیزونو کې ډېر دغه چېرې نظر شومه، بچی مې نظر شو، نظر حق دی، نظر لګي، ماشومان یې خصوصا نبی علیه صلات وسلام د نظر باره کې فرمایي چې دا نظر دومره خطرناک څیز دی چې دا یې وخو دا کټوۍ ته رسوي، مړکۍ او خلک بیا کټوۍ پکې پخوي یعنې، او انسان چې کوم دی دا د ځمکې خېټې ته رسوي، مړکۍ چاته چې پته چې زما نظر لګي، د ځینو خلکو نظر ډېر زیات لګي، ډېر زیات تیزي، نور نظر د هر انسان لګي خو د ځینو هغه ډېر زیات تیزي، چاته چې پته چې زما نظر لګي پکار چې هغه کوم څیز باندې مینه ورشي نو پکار چې په هغې باندې ماشاءالله ووایي، او دا باقاعده که دی نه وایي او قصدن دی نظر کوي نو دا باقاعده دی قاتل دی، او که دی په وجه باندې څوک مړ شي نو باقاعده د هغې قاتل دی او د قاتل سزا به ورته میلاویږي. نو لحاظ دې نه ځان ساتل پکار دي او خپل بچي د سهار او ماښام په دې صورتونو باندې دمول پکار دي. اسان صورتونه هر چاته معلوم دي، نو لہذا بیا به ډېر زیاتو شرونه آفتونه د هغې نه هم په امن کې، د شیطان د وسوسو نه، دغه شانتي د خلکو د شرونو نه، د هغې آفتونو نه بالکل په امن کې. اسان عمل دی او قرآن موږ ته ښودلی دی، الله پکې اثر اچولی، پکار چې په دې باندې موږ عمل وکړو او ځان پې دمو سهار او ماښام، د سنت طریقه ده. دا اولنۍ صورت سورة الفلق، دا فلق لفظ پکې راغلی دی وجې نه دې ته سورة الفلق ویلی کېږي، او دې کې 15 آیاتونه دي، د ترجمې ته غوږ شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ورته قل وای پیغمبره اعوذ ز پناه غواړم برب الفلق، په رب د سبا باندې. فلق چاته ویلی کېږي؟ چونکي ته وایي. فلق اصل کې فلق بل ځای کې الله فرمایي چې ان الله فالق الحب والنوى، الله رب العالمین د دانې او دغه شان د زړي چونکي د هغې نه دا بوټي راوباسي. نو فالق چاته ویلی کېږي؟ چونکي ته. نو الله رب العالمین د شپه وچې او سبا ترې راوخېږئ، د دې وجې نه د فلق معنی موږ کوو د سبا. نو قل وایه پیغمبر اعوذ زه پناه غواړم برب الفلق، په رب د سبا باندې. د چا نه پناه غواړم؟ من شر ما، د شر د هغه چا نه خلقا چې پیدا کړي دی الله رب العالمین، یعنې بالفاظ دیگر د ټولو مخلوقاتو د شر نه پناه غواړم. ومن شر غاسق، او د شر د هغه تورې شپې نه اذا وقبه، کله چې دا راخوره شي. نو په دې شپې د شر نه ځکه الله وایي چې پناه غواړه چې په دې شپه کې پیریان، شیطانان، دشمنان دا راوځي او خپلو خلکو ته د نورو کم دشمنان چې دی وي چا سره عداوت او دشمني هغه ته تکلیف رسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله نور پرېوځي نو په دې وخت کې دا شیطانان او دا پیریان دا راخواره شي. نو تاسو چې کله د ماښام نور پرېوځي نو خپل بچي او خپل دا کم څاروي ماروي دي دا ټول کورونو ته دننه کړئ، خپلې دروازې بندې کړئ. عام طور خو زموږ رواج غلط دی، موږ څه وایو چې هلکه ماښام اذان یې ووایي دروازې وایي کولاو کوي ځکه چې دا ارواح راځي کورونو ته. دا غلط روایت دی. د نبی علیه السلام د احادیثو صفا خلاف دی. نبی علیه السلام وایي دروازې بندوئ او ته یې کولاوئ، نو بندوئ چې شیطانان نه راځي کورونو ته، پیریان نه راځي کورونو ته، ماشومان دې نه یېروي. نو لہذا د دې وجې نبی علیه السلام فرمایل، الله رب العالمین فرمایل چې د شپې د شرونو نه هم پناه غواړه اذا وقبه، کله چې راخورې شي. ومن شر النفاثات، د شر پناه غواړه او داسې ووایه چې زه پناه غواړم د شر د هغه پوکي کوونکو نه فی العقد، په غوټو کې، یعنې د جادوګرو د جادو نه پناه غواړم. او نفاثات چې کوم دی دا د نافستون جمع ده، د نفاستون د علامتون په وزن باندې. نو یا خو دا مبالغې صیغه ده، معنی دا چې ډېر زیات پوکي کوونکي او جادو کوونکي په خلکو باندې. یا مؤنث صیغه ده، نو عام طور دا جادو، منتر او دا کوډي دا پرې زنانو کې زیات دي. د دې وجې نه الله رب العالمین فرمایي
چې دغه زنانه چې هغه جادوګري هغه کوډې موډې په خلکو باندې کوي نو د هغې نه پناه غواړه او دا جادو دا باقاعده کفر دی نبی علیه صلات وسلام فرمایل الله رب العالمین فرمایي چې ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا شیطانانو کفر کړی سلیمان علیه السلام کفر نو کړی ځکه هغه په خلکو باندې سحر کاو دغه شیطانانو او دا چې کوم نه په قران کې ته کفر ویل شوی ځکه بده کې شرکی سيزونه کوم خلک چې دا جادو کوي او منتر کوي او په خلکو باندې سيزونه کوي دا سحر او جادو نو دا اکثر دسی کارونه کوي چې دا شیطان سره تعلق جوړ کوي کفري کارونه پکې کوي څومره چې دا بی دین نو قمرا دی شیطان ته نږدې شیطانانو ته د طریقې بیا کوي نو شرک دی عوام تور کچر دغه شرک پکې نه مینو بیا هم دا ګناي کبیره ده نبی له سلام په واغه غټو ګناهونو کې چې باغې باندې نبی سلام فرمایي چې دا و ګناهونه دي چې دا انسان تباہ او برباد کوي جهنم ته رسي پای کې یو جادو سحر او منتر او کوډي دي حدیث یو نزان ساتل پکار دي نو پناه غواړه من شر النفاسات د شر د غپوکی کوونکو نافل عقد په غوټو کې ومن شر حاسد او پناه غواړه د شر د حسد کوونکو نه اذا حسد کله چې حسد وکي حسد څه ته ویل کی حسد دې ته ویل کی چې سړی د زنانه ده د بل چا څخه نعمت ولید او سمال دولت او ولید او دی و چې الله د دین والو مال راکا دې ته ویل کی حسد نو دا نه دی کول پکا دا ډیر بیکاره خوې دی او دا یو د غیبته دې ته ویل کی چې د بل سره چا څخه مال ولید او سمال دولت او نعمت ته وسولې ته چې الله د قشانتی مال راکا دا غینه مال خو مال راکا مالم د قشانتی راکا د الله څخه کمه خو نشته د خپل عزت لپاره د بل بې عزتی خو ضروری نه ده د خپل مالداري لپاره برچا غریب کول خو ضروری نه دي نو لہذا دا حسد ډیر بیکار سیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب چې دا حسد د نیکی د سیزي لکه څنګه چې دا ور د اوچ لرګي سیزي بالکل ختمي دا یو نیکی د انسان سره نه پریدي حسد بیکار سیز دی نه ځان ساتل پکار دي عوام تور زموږ په پښتنو کې دا حسد او بغض لږ ډیر زیات دي نه ځان ساتل پکار په زنانو کې خصوصا دا واقعیا چې شیطان یو ځل یو بل ګناهګار سړی ته راغی هغه ته چې زما واستانه په دنیا کې بل څه ګناهګاری کوم صرف ما او تا جهنميانو هغه زما واستانه ډیر ګناهګار شته دي به تر ازره بزرګانو کپڑے واو دلته یو کس له زما بزرګانو کپڑے واو سی بابا لاړو بابا ته هم باندې روټي چې وکا منګه د سینېکان صالحان خلک او وګیشو بابا پی روټي موټي وخړه په اخر کو دا شیطان وای بابا څه حاجت دی سو دعا دلو کو یو دعا ته قبلي تراته و چې دعا دلو کو هغه دعا خو راته مکوي زمر دې گاونډي سره میخه او ډیر شودو پېتی خوري بس دې ته خیریه وګی د الله دې میخه نخلاص کی هغه ته بابا دې سی ولې نه کو چې تعالی دعا وکړو چې الله تعالی میخه درګې نه زمانه د پکار خو چې الله دې نه واخلي نو ګور هغه شیطان چې بیا واپس خپل ملګری ته دا زمونه ډیر قبیح انسان دی ورته په الله هم بدګماني کوي خو ته دې سی وای چې الله مالم راکم داغه نه ولي ورانه نو زمونږ عام طور دا غلط عادت ده حسد او بغض دا به مونږ ډیر زیات کوټ کربري وي د دې څه نه ځان ساتل پکار دی حسد د ډیر زیات دښمنۍ جوړیږي او سړی او د حاسد چې ګندن دا څه کولای نشي خدا سي خپل زړه خوري ټول مردره پر لوی سزا ده چې بس دا خپل زړه خوري پر زړه بس تکلیف وته یا غاونډي هغه ځان میخه هغه سره غوای لنګ شو دا او زامن شو دي او زما بچی نشته او زامن تعلیم او زما بچی تعلیم نشي کولای ولکه دعا کو د خپل بچو د پرداغه لپاره هم دعا کو چې بل سړی خې مالدار او صاحب چرته په کار راشي ساري رشتہ دار مالدار دغه سم مال له صاحب چرته په کار راشي د گاونډي سره روپۍ دي دغه سره په مثلا مال له وسو پاغي کې په میخه د وسو غواده شو د دې شوملې طالبتي چرته در کې په کار بدی راشي نو خو ګمان ساته د الله څخه کمه نشته عزتونو کمه وسنشته د مال کمه وسنشته هغه ور کړه طالب هم در کې نو د حسد او بغض نه ځان ساتل پکار دي دا بل صورت ته سورۃ الناس تم مخکې مونږ چې دا مکی صورت ته او دې کې مشپږ آیاتونه دي مضمون هم دقه ده چې دې کې هم د خلکو د شر نه د شیطان د وسوسو نه داغه نه پناه غوښتل دي بسم الله الرحمن الرحیم قل وای پیغمبر اعوذ ز پناه غواړم برب الناس پرب د خلکو باندې ملک الناس او په بادشاہ د خلکو باندې الہ الناس او په معبود د خلکو باندې
یعنی ملک چاته ویل کی بادشاہ ته ویل کی الہ هغه چاته ویل کی چې دغه عبادت کیږي نو د الله رب العالمین په نوم باندې پناه غوښتل من شر الوسواس د چانه پناه غواړم من شر الوسواس د شر دغه وسوسه چونکینه الخناس چې دا بار بار راځي خناس وسواس هغه چاته ویل کی دا ډیر زیات وسوسې انسان په ځل کې ورچي او خناس هغه چاته ویل کی چې یو ځلال شي بیا راشي بیا لاړ شي بیا راشي شیطان ډیر زیات کوشش کوي چې دا انسان زه گمراه کوم په څه طریقه باندې دا الله د لار نه واړم نو د کوشش کوي دا هیڅ یو داسې موقع نه ځای کوي چې انسان په وسوسه کې وانه چې انسان گمراه نه کی دا خپل کار کې ډیر مستقیم دی موږ دا انسانان ډیر زیات کمزور چې ځل یو کار رانهونه شي بس بیا یې سبق لاره کینو او زنګونان تلاش واچو بس اسیم نه کیږي خو شیطان ډیر زیات با همت دی بار بار راځي نو د شر د شیطان نه وسوسه چون کې نال خناس چې بار بار راځي الذي هغه یوسوسو چې دا وسوسه چې په صدور الناس پسینو او پزلونو د خلکو کې من الجنتی چې دغه شیطان د جناتو نه پیریان نوم دی او الناس د خلکو نوم دی دا مو خلکو د شیطانان ګوري واجب په دې پیریانو کې نه دا په انسانانو کې ډېر شیطانان چې شیطانی عمل کوي د شیطان عمل چې څوک کوي نو دا قوم شیطان نه داغه نم پناه غواړه او دا کوم چې انسی شیطان نه داغه نه هم پناه غواړه هر قسم شیطان نه پناه غوښتل پکار دي بیا ول اول سر نه شروع شو